وی بلها مخالفینو پی بلها تبصره وکړي، بلها مخالفینو په بلها تبصره وکړي. دا ستا په سر چې زیړ رومال دا ستار دی که پګړی ده. سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو. صمد غمخور صاحب د الله غ دنیا خسته کی داسې شعر یې ویلی دی چې حد یې پې کړی دی، او دا ویډیو کلیپ د کتو نه مخکې لازمن شعر کې چې دا ویډیو دومره زیاته خلک وګوري چې دا څومره د انګریزانو د سپولم بولو والا دي. نه زمونږ دین اسلام ته مولانا صاحب دی دغه ته چې مذهب کاز او مذهب کارډ استعمالو دا خبر والا ته ورورسي چې د دې جواب مولانا صاحب څنګه مدلل جواب ورکړی دی. د صمد غمخور صاحب دا شعر مې ځکه ډالې که چې دغه د دې شعر معنا د مولانا صاحب د دې خبرو نه چوڼ دی، او که څوک یې نه مني نو لاول راځئ د مولانا صاحب دا خبرې واورئ، بیا انشاءالله پې زه در سره یو څو نورې خبرې م شریکوم. अमरीकी इदारे ने मजहबी आज़ादी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पीडीएम की गवर्नमेंट और आपका भी आप इमरान खान और उसकी हुकूमत के खिलाफ तौहीनी मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मजहब एक हकीकत है, जबरदस्त। दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। अगर कुरान और सुन्नत वो हो जो 1400 साल से तवातुर और तामुल के साथ हम तक पहुंच रहा है, वो तो कबूल नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई गलत तशरीह व ताबीर करता है जी, नित नई ताबीरात करता है, चाहे वो किसी सूरत में हो, अहमदियों के, कादियानियों के, जिस शक्ल में भी हो, वो मजहब उनको क्यों कबूल है? मजहब की गलत तशरीह, मजहब का चेहरा बिगाड़ना, उस सूरत में तो मजहब उनको कबूल है। लेकिन मजहब अगर अपने हकीकी माने और ताबीर के साथ हो तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। उनको बताना चाहता हूँ अमरीकियों, हम मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बबांग दोहल आपको बताना चाहते हैं कि मजहब हमारा काज है और उसके लिए हम लड़ेंगे। मजहब कार्ड और मजहब कार्ड और मजहब कार्ड, ये चीजें जो हैं हमसे सीखो कि मजहब कितना पुरअमन है, मजहब कितना मुनज़्ज़म है, वो सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, किस तरह ज़ब्त देता है। बस अगर कोई 2-4 आदमी 22 करोड़ में से वो बंदूक उठा लें तो बस उसकी ताबीर दुनिया में पहचान कराई जाती है, और जो दुनिया एक तवातुर के साथ एक किरदार के साथ पब्लिक के सामने है, दुनिया के सामने है, वो उनके लिए काबिल। زبردست. نو ملګرو تاسو خو د مولانا صاحب د صحافي دا سوال به مو اورېدلی او بیا د مولانا صاحب جواب به مو اورېدلی وي چې په کومې طریقې سره امریکایانو ته او دلته کې چې کوم د پاکستان کې د امریکایانو سپول امبولو والا ته د مذهب کارډ نوم دی چې مولانا صاحب مذهب کارډ استعمالي دا پاکستان کې هم ډېر کوټاګان شته، زمونږ د پښتنو کې هم داسې کوڅه ډبس پې ډېر دي چې وایي مولانا صاحب مذهب کارډ استعمالي. نو دا ویډیو کلیپ سپیشل د کوڅه ډبو دپاره دی چې لږې په کولو غوږونه واورئ او د زړه نه چې دی دا بغض وباسئ. د مولانا صاحب رنګې قابل سیاستدان، پوه سیاستدان او د دین اسلام یو محافظ سیاستدان، د مساجدو، د مدارسو، د ګیرو، د پټکو محافظ سیاستدان ته نظر چې په دې پوره ایشیا کې نشته دی. نو کوم چې د انګریزانو سپولم بولو والا یا دا کوڅه ډب سپي چې کوم ډېر اوس غیب شوي دي، اوس پته نشته چې په کوم اړه خروج شي. لکه فیسبوک ته راځئ که نه، مونږ هم خو دلته څه خرونه اوس ورک شوي دي، روزانه به په دې مولانا صاحب پسې غپل لکه د کوټه سپي. الله پاک چې دی نو الله پاک دې ته د عمل کې پاکستان روزګار کې پوه شولې دغې خلکو نه. خو د مولانا صاحب دا جواب خو مو اورېده که نه، داسې جواب یې وله ورکړه که نه چې زه یم چې د دې هغه دادا به یې یاد ساتي، او د دې هغه داداګان نه دي امریکایان او ورسره دا دلته د امریکایانو سپولم بولو والا دی به یې یاد ساتي. نو بس د عبدالصمد غمخور صاحب هغه بل شعر دی وایي چې مولانا فضل الرحمن به چې ویل هغه خبره شوه د کاڼي کرخه، هغه به ویل چې دا د شر خلک دي، دا د یهودو د لښکر خلک دي. اجازت غواړم ستاسو ورور بلال د الله په امان او ویډیو د سره لکه د مار شعر کې او د مولانا صاحب دا پیغام د دنیا کونې کونې ته ور رسوئ.